لارې او سړکونه د ترقۍ نښې وي، خو د نیشنل هایوې اتارټي ذمهدارو د چکدرې نه تر بټخیرې پورې مین جي ټي روډ جوړولو دپاره سړک ښه کړی دی او د جوړولو نه دي. روډ د لاسه زموږ خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. دا خو دا دي عام ګاډي چلیږي، خو چې چاته بیماري د بیمار د لاسه خلک بیمار وته په دې ځای کې پروت په ګاډي کې تړقېږي او روډ وران دی، ګاډي په یو بل ورپسې او تللی نه شي او ختې نه شي. دا پولې ټول کټ کړی دی د دې ځای نه د هغه ځای پورې او جوړه یې نه دا میاشتې وشوه او دا روډ د بټخیلې پورې ټول کټ کړی دی او وران جاړ دی. پکار ده چې دا جوړ کړي حکومت. نور کوي څه ګراني خو یې راویستې ده، خلک یې تباه او برباد کو، جامې تې په بره ویستې، خلک په سوال کولو مجبوره دی او حکومت د سره وغ ښکر نه ګرئ چې یاره د عوامو په حال رحم وکړي. حکومت له پکار دی چې د عوام په حال باندې رحم وکړي. دا د ریاست ذمهداري ده او چې ریاست دا نشي کولی نو استعفا دې ورکړي کور ته. حکومت له دا پکار دی چې دا ځای جوړ کړي. د دې تقریبا میاشتې و نیمه وشوه چې جوړه یې نه پکار دی. دا خو ورانولی شي خو جوړولی نه شي. دې له پکار دی چې ځای جوړ کړي. دا روډ چې چکدرې نه والا او د بټخیلې پورې غونډ داسې دی چې بیخي کندې کپرې دی، ګاډو ته ورلوډ ته غټ تکلیف دی او عوامو ټول ته غټ تکلیف دی او دغه دې وشتلی شي چې په دې باندې زر ته زره کار وکړلی شي. په دې سلسله کې د سوات په سیند جوړ پل ډېر زیات متاثر دی، کم چې د نیمې نه زیات ټول کنستی شوی دی او چې کله هم تیز ګاډي راشي نو د دوړو په وجه خلک د انتهایی تکلیف سره مخ بددعا شي. چې دا روډ خو یې نیچې والا کنه د اوسه پورې برابر نه کړو، ډېر زیات تکلیف دی. لکه څوک په ګاډو کې ځي شیشې بر د چا شیشې نه، موټر سایکل وال د سایکل وال د رخشو وال د ډېر زیات تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی او میاشت نه سیوا وشو دا روډ برابر نه شو. جی سیبونو د دې خو ډېر شی وخت وشو چې دا دغه شانتې خراب شوی دی او زموږ په ملک کې چې کوم دی دغه حساب دی چې ورانولی کېږي او جوړولو یې څه پته نه لګي. د دنیا تکلیف دی راته، ګاډي م د دې د لاسه تباه شو. روزانه ورځه مصري له په پایانو کې کار کوه 2000 او 3000 ورکوه، پایان یې په دویمه ورځ بېرته راکوله وخه. په سړک جوړو کړو د وړو ګاډو رکشو او موټر سایکلو لپاره هم د حادثاتو سبب او کرایانو شرونه سیوا کړي دي، ځکه چې کډې د ټریفیک جام سبب جوړیږي. چې نن پکې کار وکړو سبا له پکې دې کندو د لاسه بیا کار جوړ شوی او روډ ټول دغه شان دی ګډوډ په بد حال باندې دی. نو ځان له وګټو او که د دې رکشې د حفاظت لپاره وګټو او نور نرخونه هم دغه شانتې هلته تباه او برباد شو. هر سړي را سره شر او شدت دی په دې کرایانو او په دې دغه باندې د دې تیلو او د دې مجبورو د لاسه. نو چا د ګناه هم نشته صیبه، خو مونږ په خپله باندې مجبور یو د دغې د لاسه مونږ ډېر خراب توراب شو صیبه. الله هم ښه کړي. خدي دا کډم کنسي دی په د باندې روزانه 4-5 موټر سایکل روزانه غورځېږي. بله دې والا کو غورځېږي وروسته نه پسې ډمپر روانو قابو چې کوم دی دا ډمپر پې ختلی و خو ډمپر والا ښه دا وکړه بریک یې ونیو او دا سالک یې بچ کو. خدای ته ګورئ دا کډه ډکه کوي چې دا د خلک بچ کېږي. روزانه 4-5 موټر سایکل والا په دې کډه کې غورځېږي. دا روډ ډېر میاشت 2 میاشتې وشو چې کنلی دی اوس کار پې نه کېږي. جي داسې تکلیف ته چې روز دا کډي دی او دا ګاډي راله ټول دا خراب کړه. د نیشنل هایوې اتارټي دفتر په کوز دیر کې نشته چې سړی ورته خپله خبره ورسوي. عوامي نمایندګان اوده دي او هسې هم وزیر د سوات دی. په دیر څوک څه کوي چې تپوس ترې وکړي. د چکدرې نه تر بټخیرې پورې د سړک د کړو کنستل او بیا نه جوړول د نیچې د ذمهدارو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی.